بسم الله الرحمن الرحیم. عزتمندو دا ویډیو ډیره زیاته ضروری او لازمی ده. تاسو اول نمبر د زیشان دا خبرې وورئ، د دې نه پس به تاسو سره یو څو خبرې کوم. یو عالم الدین زړه ازار کړي د یو عالم، نو د هغه عالم نه زه بخښنه غواړم، بار بار ته بخښنه غواړم چې د همده لپاره به زما د وجې یو عالم زړه نه ازارېږي. خو د شیخ صاحب زړه ازار شوي د هغه نه معذرت کوو. خو هر څوک دی چې یو مسلمان نیولی نه، خو چې زړه ازار شوي د هغه نوم مسلمان نه، زه معذرت کوم او بخښنه دې غواړم. عزتمندو تاسو د زیشان دا خبرې اورېدلې چې اوس ورځې مخکې د شیخ الحدیث مولانا محمد قاسم صاحب خواله راغلی و او هلته چې کوم دی توبه ویستلې وه او دا یې ویلي و که زما د وجې نه د یو عالم دین زړه ازار شوی یا د شیخ صاحب زړه ازار شوی یا د یو مسلمان زړه ازار شوی، نو زه د دې ټول نه معافي غواړم، بیا دپاره به داسې نه کېږي. خو زما په دغه وخت کې یقین نه و په دې زیشان باندې چې دا به صحیح شي، ځکه دا پښتو یو متل دی وایي د سپي لکۍ که سل کاله په قالب کې کېدی خو چې راویې باسې نو دا به کږه وي. نو دغه رنګې چې کوم دی د ده مثال هم داسې دی، ځکه چې تاسو د زیشان دا ویډیو وګورئ. دا د فضل الرحمن یعنی د جمعیت یو ډېر سخت او یو جنوني ورکر و، خو نن پته نه لګي چې څه چلو شو، داسې څه وجه وه. دا ویډیو وګورئ. منافقت کی منم دا ماهر دی، منافقت کی منم دا ماهر دی، انسانیت دی خلق دنس دا کړي. دا ویډیو کلیپ تاسو وکړو، دا د جمعیت یو سخت کارکون ځان ته شاعر وایي. شپه ورځ بیا به عمران خان پسې بد دی رد سپک سپورې کنځل کله یهودي کله څه کله څه. خو نن یو ویډیو د خپل پیج نه شیر کړو چې ما وکتله، حیران پاتې شوم، پته نه لګي چې څه وجه ده. خو دته صرف دومره وایم کو ته د فضل الرحمن نه نفرت هم کوې، نو نفرت په داسې طریقه وکړه چې نفرت ښکاره شي. لکه تا اوس د یو سپي په جسم باندې د فضل الرحمن تصویر لګولی دی، نو دا د ډېر زیات غلط کار کړی، ځکه د هغه په مخ ګیره ده، دا تا د هغه ګیرې هم توهین کړی دی. تاسو د زیشان دا ویډیو کتله چې عبدالصمد غمخور دا زمونږ یو بهترین ملګری دی او د علماو ډېر ښه دفاع کوونکی انسان دی. نو هغه چې کوم دا ویډیو جوړه کړې ده هغه د مولانا صاحب د شکل نه رسمي شکل نه دی جوړ کړی چې کوم زیشان دروغ وایي. زیشان دلې په خپله دا کار کړی دی او بیا په دغې ملګري باندې چې کوم دی دروغ تړي. تاسو د عبدالصمد غمخور هغه اصل ویډیو مو ګورئ. کنجر ته زما دا پیغام ورسوئ. ملګرو اوس زما دا کلیپ هم وګورئ، کومه ویډیو چې زیشان ایډیټ کړې ده. منافقت کی منم دا ماهر دی، انسانیت دی خلق دنس دا کړي. دا ښکارا د حقانیت دلیل دی، استقامت دی خلق دنس دا کړي. عزتمندو تاسو د عبدالصمد غمخور هغه اصل ویډیو کتله چې په هغې کې هغه هیڅ کله د مولانا صاحب د شکل نه د سپي شکل نه دی جوړ کړی او زیشان وایي چې زه حیران شوم چې زه څرنګې د خپل پیج نه داسې ویډیو اپلوډ کړې ده. نو زیشان تا د عبدالصمد غمخور د اصل ویډیو مو کتله، کچرې تا د عبدالصمد غمخور د پیج نه داسې ویډیو ثابته کړه چې په هغې کې هغه د مولانا صاحب شکل چې کوم دی د سپي څه لګولی. زه به د مولانا صاحب او د علماو دفاع پرېږدم، زه به هم ستاسو ملګری شم. نو دا چې کوم دی هغه اصل ویډیو ده چې کوم تاسو کتله چې په دې کې عبدالصمد غمخور هیڅ کله د مولانا صاحب شکل چې کوم دی د سپي څه نه دی لګولی. دغه د علماو دشمن، دا د علماو ګستاخ، دغه فاسق فاجر او بدکار انسان چې دا همیشه د علماو سپکاوی کړی دی، د علماو بېعزتي کړې ده. او آی په دې ویډیو کې د علماو زړه نه خبر شوی، آی په دې ویډیو کې د مسلمانانو زړه نه خبر شوی چې تا دا عالم شکل سپیس لګوا او بیا واپس د روغ په خلکو باندې وایا چې دا غ پلان کې دا کار کړی دی او بیا په هغه چا باندې الزام لګي چې کم د علماو اصل دفاع کوونکی دی. نو ستا مثال د سپي د هغې لکۍ دی که سل کاله په قالب کې پرته وي خو چې راویستلی شي دا به چې کوم دی کږه وي، لکه څنګه چې ته چې یو څو ورځې مخکې د توبه ویستله او نن چې کوم دی بیا داسې ګډې وډې وې او داسې غلطې ویډیوګانې اپلوډ کې په خلکو باندې دروغ تړی، د علماو شکل چې کوم دی د سپو چې کوم دی هغه ته تړی، د علماو شکل د هغې نه چې کوم دی د سپو شکل جوړی او بیا چې کوم دی دروغ زموږ په ملګرو باندې وې. دا د دغې علماو دشمن، د علماو ګستاخ، د دغې
فاسق فاجر انسان چې کم زیشان دی د دغه هغه اصل حقیقت چې ما تاسو ته ښکاره کو نو الله رب عزت دی مونږ د داسې فاسقانو فاجرانو او د علماو دشمنانو د شر نه محفوظ کی وما علینا الا البلاغ.